بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دغه ویډیو د سره ضرور شیر کړئ او کوم زمونږ وروڼه چې په عمان کې ژوند کوي نو د هغوی دپاره دا یو چیلنجي ویډیو ده، ځکه چې د یو خور ساختن هلته کې په جیل کې دی. ژوند یې د ډېرو زیاتو کړمو سره مخ دی. 7 کاله پس دې خور ته پته ولګېده چې زما خاوند ژوندی دی. 7 کاله دا بچي غم نو مړی نو غم و جړا وه. دا ماشومه د 2 میاشتو وه چې د خپل پلار نه پاتې شوې ده. د 2 میاشتو وه چې دې عمان ته مزدورۍ له لاړه او هلته کې پې څه الزام ولګېدو. د هغه الزام کې بیا په جیل کې ګیر شو، خو دوی ته پته نه وه. دوی ته اوس پته ولګېده 7 کاله پس چې یو سړی خو ژوندی دی. اوس هغه سړی په جیل کې دی، هغه نه هلته کې پیسې غواړي. ها خورې د کوم ځای تاسو؟ منګه شکور. شکور. 7 کاله وشو تا ته د خاوند پته نه وه؟ کال مړ ژوندی ورکو موږ ته پته نه وه. بس سختې سوختې م تېرې کړې، ختمونه مو ورله وکړه. بیا چې موږ ته لکه پته ولګېده ټلیفون یې وکړو نو بس ویل چې لکه ما باندې هغه شانې کور والا انظام لګولی دی، خو لکه داسې پته موږ ته نشته دی چې څه دی که نه، خو لکه نوره پته یې موږ ته نه لګي. او دغه 3-4 کال یې دغه په جیل کې وشولو او داسې ده چې اوس دې لکه هلته هغه کور والا 3000 ریال عمانۍ غواړي. نو زموږ خو دغوم نه وس نه کېږي او 2000 ریال چې دی دا تې وکیل غواړي. نو لکه موږ خو دونه وس نه کېږي. زه خو دا واړه ماشومان بچي مې دي، نو دوی زه څه وکړم؟ اخر لکه زه څه وکړم؟ تاسې خو هم خپلې تورسرې ویې لرئ که نه. نو دا زما خاوند دې زر تر زره لکه امداد دې ورسره وشي او راخلاص دې کړلی شي. زه نوره سخته لکه نشم برداشت کولی، ځکه چې لکه وخت ډېر وشو، خپل جایداد مې نشته، کوټه مې نشته، که زه په دې ماشومانو څه وکړم؟ د 7 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ 7 کاله ژوند بس څنګه تېر شو؟ نو خلک یې څنګه تېروي؟ بس په اور کې م تېر کو چې سهار به مو خوړه، غرمه به نه وه چې غرمه به مو خوړه، ماښام ته به بس انتظار و چې لیورونه غریبانان چې مې دي د هغوی هم وس نه کېږي چې وس یې کېدی. بس دغه دیاړي غریبانان کوي چې وس یې وشي راله راوړي وړه، چې وس یې ونه شي غریبانان د هغوی بچي هم ناست او زما دا هم ناست دي، هېڅ وس داسې نه کېږي. نو اوس تاسې خپل سوچ وکړئ. دا ماشومه د 2 میاشتو وه چې پلار یې لاړه مزدورۍ له؟ او دا د 2 میاشتو وه چې پلار یې مزدورۍ له لاړه. په ویزه به یې پیسې لګولي؟ ویزې پیسې پې هم پاتې دي، د ویزې پې لکه 3.5 لکه پې د ویزې پاتې دي، دغه شان چې نور یې د چا نه قرضونه کړي هغه هم پاتې دي. جی لکه په موږ باندې اوس لکه دغه 7 کاله دغه دې وشولو، لکه داسې خو څه هلته داسې شوي خو دا 3-4 کاله په جیل کې وشو چې په موږ باندې دغه دا چې دې جیل ته شوی دی. نو په ما باندې څه 8-9 لکه روپۍ واوښتې. دا څه دا د دې بچو د خوراک د څښاک دوکانداران یې رانه غواړي، زه څه وکړم؟ اخر زما خو اوس نه کېږي که نه. نو دا کله چې غیب ونو لکه ډېر پریشانه به وې، سړی څه شو؟ چا سره رابطې به کولې؟ چا سره م رابطې نه دي کړلې جي، لکه موږ بس چا سره رابطې کړلې وې که نه. خو بیا لکه چې کال یې وشو بس بیا یې په خپله رینګ وکړو چې زه دغه شان ګیر یم او لکه دغه شان کور والا را باندې دعوه کړې ده. نو اوس پته نه لګي چې په ده باندې به څه دعوه کړي که نه. خو موږ ته چې ټلیفون وکړي 2 خبرې یا 3 خبرې د دوی نه سیوا نه کوي موږ ته، او بس دغه 2-3 خبرې دي، یا میاشت پس ټلیفون یا 2 پس ټلیفون. ستا نوم څه دی؟ سراج. څویم کې سبق وی؟ سبق نه ویم. نه وی؟ څه کار کې؟ ټیلري کوم. ټیلري. څومره وخت وشو پلار دې نه لیدلی؟ 7 کاله وشي همدې. خبرې در سره شوې وي؟ او شوي وي. څه یې وي درته؟ بس موږ سره خبرې نه کوي، 2 رینګ وکړي بس یو 2-3 خبرې وکړي بیا یې کټ کړي. قرضداري کور ته راځي؟ دا ستا تره دی؟ ښه. دا دغه ځای کې عمان کې ولې څوک منډه وایي؟ والله یو کس راته مخکې ویلي خو بس پیسې غواړي، نو بس پیسو نه بغیر نه کېږي. او جي چې پیسې راکړي دی به راخلاص شي؟ پیسې راکړي نو 3000 عمانۍ دغه وکیل هم نیولی، نو هغه هم غواړي چې پیسې راکړي نو بس دا به وشي، پیسو نه بغیر نه کېږي. او جي کور هم خپل دی؟ کور هم خپل نه دی که نه، پردی کور هم، پردي کور کې اوسېږو. جی جناب، یہ عورت جو میرے ساتھ کھڑی ہے ان کے ساتھ یہ 2 بچے ہیں، یہ بیٹی ہے. یہ 2 مہینے کی تھی کہ ان کا والد عمان چلا گیا مزدوری کے لیے. وہاں پہ ان پر الزام لگا. 7 سال بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ جیل میں. 1 سال تک تو گھر میں بس صرف رونا اور
غم تھا کہ کہاں چلا گیا کہاں ہے. پھر ان کو جب پتہ چلا کہ وہ تو جیل میں، ابھی جیل میں ان سے وہاں کی جس نے الزام لگایا وہ 3,000 ریال مانگ رہا ہے، اور وکیل کے لیے 2,000 ریال کی بات ہے. 5,000 ریال پہ ان بچوں کا والد اپنے گھر واپس آ سکتا ہے. تو یہ فریاد کے لیے آئے ہیں. عمان میں ہمارا پنجابی بھائی ہوں، سندھی ہو، بلوچی ہو، اور پٹھان بھائی جتنی بھی ہیں، ان سے التجا ہے کہ ان بچوں کو خاطر میں رکھ کے ان کے لیے دوڑو، کوشش کرو. کیا پتہ کہ 5,000 ریال کے علاوہ وہ رہا ہو جائے اور اپنے بچوں کے لیے وہ گھر پہ آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ قرض دار بھی ہیں، مزدوری کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. اس پہ اس گھر کا بھی نمبر ہے. عمان میں ان کا ایک دوست ہے، ان کا دوست ہے عمان میں جو رابطے میں، اس کا نمبر بھی اس ویڈیو پہ ہم دے رہے ہیں، تو آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ضرور کوشش کرے انسانیت کی خاطر، اور اس بہن کی یہ فریاد سن لے. یہ ویڈیو پہ آ کے اپنی شوہر کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ ویڈیو شیئر بھی کرے. کیا پتہ کون اس میں کوشش کرتا ہے. پاکستانی سفارت خانے سے اور عمان میں جو پاکستانی سفارت خانے ہیں ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں سالوں سے پڑے، ان کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہا ہے. کسی کا تو پتہ بھی نہیں ہے جیل میں، اور یہاں پہ ان کی خاندان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جیل میں. مہینے میں 1 منٹ 2 منٹ کال کرتا ہے کہ وہ میں زندہ ہوں اور جیل میں ہوں، اور کوشش کرے. ابھی وہ والد اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بھتیجوں کو فریاد کرتے ہیں، بیوی ان کے لیے بھیک مانگ رہے، تو اس میں ضرور اپنا حق ادا کرے. بچے پلار دیتے ادیگی چرتے خبریں سره کړي ها سوې دا د دې 15 بچی دي. دغه چې کوم دی دا د هغه ورواره دی، څه نومې دی؟ عزیز په عمان کې په کوم جیل کې دی؟ د خاون مې ها د هغه بچه زرین زرین په کوم جیل کې دی؟ پته یې راته نشته دی چې په کوم جیل کې دی که نه، خو لکه عمان کې جیل کې دی. عمان کې موږ سره دومره خبرې نه کوي که نه. ما خو تاسو ته وختي مو ویله چې ټلیفون وکړي میاشت پس 2 میاشتې پس دا ټلیفون کوي، یا 2 خبرې یا 3 خبرې، بس د دې نه علاوه زموږ سره خبرې نه کوي. دا ماشومه لور مې ده چې بار څوک ووایي چې زموږ پاپا راغلی، بس دا مالی راشي امي زما پاپا په جیل کې دی، او د ټولو خلکو پاپاګان راغلی او زما پاپا نه راځي، او دا ماته په جړا جړا وجاړي. نو آخر خو تاسو هم سوچ وکړئ دې ماشومې ته، دا ماشومه دی دا چې کور ته راننوځي، نو دا بس ماته په جړا وجاړي، وایي امي د ټولو پاپاګان راغلی زما پاپا نه راځي. دا ولې نه راځي؟ دا په جیل کې دی. چې پولیس ویني دا واپس کور ته رامنډي کړي امي ما مړی، نو بس دا زه لکه کور ته دننه کړم، زه وایم راځه تا نشي وړی زما نه. ګرانو کتونکو دغه خبرې ستاسو د وړاندې دي. عمان کې چې څونه ملګري دي یا دلته کې رشته دار دي، نه هغه دا ویډیو ورسره ټیک کې څه پته لګي، د چا هلته وس رسي تعلق یې استعمال کو، دوی بچو له دا پلار راوستو. نو دا زمونږ او ستاسو ګټه ده، خوشحالي هم ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د الله نه هم دغه دعا ده چې خدای دې غیبي په دوی باندې رحم وکړي، دوی سره مالي مرسته هم کولی شئ، په دغه نمبرو باندې رابطه کولی شئ. خوشحاله